الله الرحمن الرحیم. صلاة الاستسقاء دا د باران د پاره چې کوم 2 رکعاته مونځ ادا کیږي د استسقاء مونځ د هغې ذکر دی. رواه ابو داود رحمه الله في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاء ركعتين كصلاة العيد. امام ابو داود رحمه الله هغه عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت نقل کړي، خپل کتاب کې ذکر کړي وي چې یقینا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په استسقاء کې 2 رکعاته مونځ کو لکه د باران د غوښتو لپاره په شان د اختر د مونځ، لکه څنګه د اختر 2 رکعاته مونځ دی، د جمعې 2 رکعاته مونځ دی، د سحر 2 رکعاته مونځ دی، نو داسې 2 رکعاته مونځ وکړو او جهري مونځ وکړو اوچت آواز سره. الاستسقاء هو طلب العباد السقي من الله. استسقاء دا د بندیانو اوبه طلب کول دي د الله نه عند الحاجة الى الماء کله چې اوبو ته ضرورت شي. او وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تحقیق سره ثابت ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې یقینا نبی کریم صلی الله علیه وسلم استسقى فدعا الله تعالی استسقاء کړی دا او الله رب العزت نه دعا غوښتي. د استسقاء مز متعلق زموږ د احناف امام ابو حنیفه رحمه الله او د 2 شاګردانو اقوال مختلف دي. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې د استسقاء مز به یوازې کوي، دا به جمع سره نه کوي، خو چې کوم راجع قول دی او معمول به دی هغه باندې عملوم دی، نو هغه د امام ابو یوسف او د امام محمد رحمه الله او ان الامام يصلي بالناس ركعتين، وی امام بخلق ته 2 رکعاته مونځ پڑھاوي جمع سند 2 رکعاته مونځ او يجهر فيهما جهر بقي په دې 2 رکعاتو کې قرات ويخطب خطبتين خطبه بوي 2 خطبه بعد الصلاه رستو د مونځ به ادا کی او مونځ نرستو بیا به 2 خطبه ویل شي لکه څنګه د جمعې د لپاره اختر لپاره 2 خطبه دي منځ کې دمه ده، نو داسې امام به جهر سره 2 رکعاته مونځ پڑھاو کی او بیا به 2 خطبه وي.